السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم لیدونکو، څنګه چې تاسو په علم کې دا چې مونږ په خپل چینل باندې د تجوید کورس په پښتو کې هم سٹارټ کړی دی، نو نن به ان شاء الله تعالی مونږ د تجوید په کورس کې د ثنا په حواله سره په موږ کې چې کومه ثنا ویل کېږي د هغې په حواله سره به وضاحت کوو چې په هغې کې بعضې مسلمانان څه غلطي کوي او په هغې کې د کومو غلطو نه ځان ساتل پکار دي. نو نن به ان شاء الله تعالی مونږ د ثنا په حواله سره څه وضاحت کوو او په هغې باندې به څه خبرې بیانو. محترمو، ځکه چې دا یو ضروري څیز دی او یو ضروري موضوع ده، ځکه چې هر مسلمان دا 5 وخته مونځ کوي، په هغې کې خامخا په اولني رکعت کې ثنا ویل کېږي. نو د دې د وجې نه دا د اسلام دپاره او د مسلمان کېدو دپاره یو اهم بنیاد دی. نو لہذا د دې د وجې نه مونږ له پکار دي چې د دې الفاظ مونږ برابر کو او په صحیح طریقې سره د دې ادایګي وپېژنو او په کومو ځایونو کې چې غلطي د انسان نه کېږي د هغې نه ځان وساتو او هغه په صحیح طریقې سره ادا کو. د دې په شروع کې چې کوم سین دی دا به په سختۍ سره ویل کېږي، ورپسې چې کومه دا بعد دا ساکنه راغلی ده، نو لہذا په دې کې به مونږ اواز تنبوو، دې له به مونږ یو قسم حرکت ورکوو. نو دا به مونږ سبحانه داسې به ویل کېږي، سبحانه. ورپسې چې کومه په دې کې ح راغلی ده، نو دا به د مرۍ د منځ حصې نه ادا کېږي، په نرمۍ سره به ادا کېږي. نو دا به داسې ادا کېږي سبحانه سبحانه. دې له به مونږ حرکت ورکوو، نو دا به مونږ داسې ادا کوو سبحانه. مخکې چې کومه اللهم راغلی دی، د سبحانک نفس اللهم راغلی دی، او د دې لپاره مونږ دا قاعده ویلې وه چې کله د لفظ الله نه مخکې، یعنی د الله تعالی د نوم نه مخکې زبر یا پیش راشي، نو هغه ډک ویلی کېږي. دغه شان دلته کې هم د لفظ الله نه مخکې کاف باندې زبر راغلی دی، د لفظ الله نه مخکې په کاف باندې زبر راغلی دی، لہذا مونږ به دلته کې دا هم ډک وایو. نو مونږ به داسې ادایګي کوو سبحانک اللهم اللهم. لفظ الله چې کوم دی نو دا به ډک ویلی کېږي، ځکه چې د دې په شروع کې یعنی د دې په ماقبل حرف کې چې کوم کاف دی په هغې کې زبر راغلی دی، په هغې باندې زبر راغلی دی، نو لہذا د دې د وجې نه به دا ډک ویلی کېږي. ورپسې چې کوم په آخر کې میم راغلی دی دا مشدد دی، او دا خبره مونږ مخکې هم بیان کړې وه چې کله میم مشدد راشي، یعنی دا علامت په میم باندې راشي، نو بیا به دغلته کې مونږ غنه کوو، یعنی د یو الف په مقدار کې به مونږ پوزې ته آواز بوزو، نو دې ته غنه ویلی کېږي. نو د دې ادایګي په مونږ داسې کوو کاللهم کاللهم. ډایرکټ به مونږ دا لفظ نه پرېږدو، ډایرکټ به مونږ نه ختمو، بلکې ادایګۍ کې به مونږ پوزې طرف ته د یو الف په مقدار کې آواز بوزو. اوس د یو الف دا مقدار به څنګه معلومیږي؟ نو د دې لپاره مونږ مخکې طریقه بیان کړې وه چې بنده ګوته کولاو کړی شي یا کولاو ګوته بنده کړی شي، نو دا د الف مقدار دی. کاللهم کاللهم داسې. نو د یو الف په مقدار کې پوزې ته آواز بوتلل دی ته غنه ویلی کېږي. نو په اللهم کې چې کوم اخري میم دی دا مشدد راغلی دی، لہذا دلته کې به مونږ غنه کوو، یعنی پوزې ته به آواز بوزو. مخکې چې کوم ټکی دی 3 نمبر هغه وبحمدک دی. محترمو، په دې کې بعضې خلک داسې غلطي کوي چې یو خو دا ح نرم ویلی کېږي، د مرۍ د منځ نه ادا کېږي، او دا خلک د مرۍ د منځ نه ادا کوي، بلکې دا د ها د مخرج نه ادا کوي. نو د دې غلطۍ نه ځان ساتل پکار دي. دویمه خبره دا ده چې دا به مونږ په دې کې چې کوم زیر راغلی دی وبحمدک، دا زیر چې کوم راغلی دی، نو دا به مونږ مجهول به نه وایو، وبحمدک به نه وایو، دا به معروف ویلی کېږي وبحمدک وبحمدک. هر یو لفظ به دا معروف به ویلی کېږي، مجهول به نه ویلی کېږي. بعضې خلک په دې کې دا غلطي کوي چې وبحمدک چې د بعد لاندې چې کوم زیر دی نو د دې په ځای باندې یا وایي وبحمدک وایي. نو لہذا د دې نه ځان ساتل پکار دي د داسې قسمه غلطو نه، ځکه چې دا خو غلطي ده، غټه غلطي ده، د دې نه ځان ساتل پکار دي.
نو د دې الفاظو ادایګي څه شوه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك. ورپسې چې کومه جمله ده نو د هغې کې اولنی لفظ وتبارک دی، وتبارک. عزیزانو په دې کې چې کومه پرا باندې زبر راغلی دی دا خبره مونږ بیان کړې و مخکې د را دپاره دا یو قاعده ده، یو اصول دي. لکه څنګه چې د لفظ الله دپاره قاعده وه چې کله په دې باندې زبر یا پیش راشي نو دا به ډک ویلی کېږي. دغه شان پرا باندې چې کله زبر یا پیش راشي نو دا ډک ویلی کېږي. نو دلته کې به مونږ وتبارک اسمک دا را به لږه معمولي غوندې ډکه وایو. ډېره به هم ډکه کوو نه چې اواز د دې دړا په شان شي، بلکې معمولي غوندې به ډکه ویلی کېږي. وتبارک اسمک، وتبارک اسمک. په پیش کې به شونډې ګول کولی کېږي. وتبارک اسمک. بعضې خلک په دې کې دا غلطي کوي چې په دې کې په دې را باندې چې کوم زبر راغلی دی نو دلته پکې یو الف داخلوي، وتبارک اسمک وایي. حالانکې دلته کې خو الف نشته دی، دلته کې خو صرف زبر دی. نو لهذا په دې کې به مونږ الف نه داخلو او دا به داسې ادا کوو وتبارک اسمک، وتبارک اسمک. داسې په دې پسې چې کوم یو لفظ دی هغه وتعالی جدک دی. عزیزانو په دې کې به مونږ دا خیال ساتو چې یو خو دا عین د هغې حا د مخرج په شان دی، یعنې د مرۍ د منځ نه به ادا کېږي په نرمۍ سره. وتعالی، وتعالی. بله خبره په دې کې دا ده چې په دې تعالی کې اخر کې چې کوم لا دی نو په دې کې کړه زبر دی، نو لهذا دا به د یو الف په مقدار کې ویل کېږي. وتعالی، وتعالی. دا به مونږ وتعالی نه وایو، وتعالی. وتعالی به مونږ داسې ادا کوو وتعالی. دغه شان جدک دی، نو جدک کې هم داسې څه خاص خبره نشته، خو صرف دومره خیال به ساتو چې دال کې چونکې پیش راغلی دی لهذا دا به مونږ په دې کې به شونډې ګول کوو. جدک، جدک. وتعالی جدک به نه وایو. ځینې خلک وتعالی جدک وایي، حالانکې په دې کې خو واو نشته دی، په دې کې خو پیش دی، صرف شونډې به ګول کولی کېږي. جدک به نه وایو، جدک. اخرنی چې کوم ټکي دی نو په هغې کې ولا اله دی. په ولا کې خبره دا ده چې که چېرته بالفرض دا لفظ ولا چې کوم دی که یو انسان دا اوږدول غواړي نو دا اوږدولی شي. ولا اله معمولي غوندې اوږدول که وغواړي اوږدولی شي. ولا اله. دغه شان اخرنی ټکي چې کوم دی هغه غیرک دی. نو غیرک کې هم داسې خاص خبره نشته، خو صرف دومره یاد ساتئ چې غین به ډک ویلی کېږي او دغه شان غیرک به ویلی کېږي. دغه شان پرا باندې پیش راغلی دی او مخکې مونږ قاعده بیان کړه چې کله پرا باندې زبر یا پیش وي نو دا ډک ویلی کېږي. نو لهذا را به هم مونږ ډک وایو غیرک، غیرک. نو یو ځل بیا تاسو دې ته غوږ کېږدئ، د دې د صحیح ادا کولو طریقه تاسو زده کړئ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. عزیزانو دا د ثنا طریقه وه، د ثنا د صحیح ادا کولو طریقه وه. د هر مسلمان دپاره دا ضروري او لازمي دي، په مونځ کې باقاعده دا ویلی کېږي په اولني رکعت کې. نو لهذا تاسو ټولو له پکار دي چې په دې باندې کوشش وکئ، په دې باندې مشق وکئ او د دې د زده کولو کوشش وکئ، ځکه چې دا په هر مونځ کې مونږ وایو. که چېرته یو انسان دا غلط وایي نو بیا خو د ده دپاره دا مونځ د نجات ذریعه نه جوړیږي. نو کوشش وکړو چې دا الفاظ خپل صحیح کو. کم از کم که یو سړی تلاوت نه دی کړی، قرآن مجید نه دی ویلی، خو چونکې دا مونځ خو یو ضروري څیز دی او دا خو مختصر دی، نو لهذا دا خو زده کولی شي. نو کوشش وکړو چې د دې د صحیح ادا کولو کوشش وکړو. او که چېرې تاسو د دې نه مخکې ویډیوګانې نه وي کتلې نو تاسو ته گزارش دی چې هغه ویډیوګانې وګورئ، ځکه چې تاسو ته به انشاءالله تعالی د تجوید په حوالې سره څه ډېر اهم موضوع میلاو شي. نو که چېرې تاسو هغه نورې ویډیوګانې نه وي کتلې نو هغه وګورئ. دعاګانو کې مې یاد ساتئ او انشاءالله تعالی
ملاویږو په روانه ویډیو کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.